بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري. نو منګه د مانځه شرایط چې دا شروع کړو چې د مانځه د صحیح کېدو لپاره کم شرایط دي. نو ما ویلو دوه سيزونه دي، دوه قسم سيزونه. یو د شرایط ویل کېږي، یو د ارکان ویل کېږي. شرایط د مانځه نه بهر وي او ارکان په مانځه کې دننه وي. شرایط د اول نه والا د اخره پورې ضروری او ارکان چې دا د اول نه د اخره پورې نه مګر لږ وخت لپاره بیا ختميږي. پای کې اولنې شرط منګول او طهارت پاکواله او بیا په پاکواله کې درې چیزونه وو: د کپړو پاکواله، د بدن پاکواله او د ځای پاکواله. دا ویلو او څومره دیګه او څومره دا نا ویل شو. دیم نمبر عورت پټول. بیا د آزاد سړی کم عورت ته، د خزه آزاد خزه کم عورت ته او د وینځ کم عورت ته نا ویل شو. دریم شرط ویل شو استقبال القبله، قبله طرف ته مخ کول. نو قبله عین کعبه دا آی کسان د پردا کم ته چې کعبه ښکاری او جهاد د کعبه د هاي کسان د پرده کم ته چې کعبه نه ښکاری. او بیا منګه دی طرف ته مکه مکرمه ته مخ کوو د مغرب طرف ته زموږ د پردا نه. او بل ویل شو وقت الصلاه، نمازه وخت په جندل چې دا ضروری دي. نمازه وخت په جندل چې د مانځه زوس د مونږ کومه نمازګری مونږ کومه نماز پخینی مونږ کومه. نو اې د مانځه وخت روا شوی دی کنده روا شوی ا د مانځه وخت د سټه مو پوری دی په دې ټیم باندې مونږ کومه نمازګر مونږ د ماقام مونږ زمانه خو قضا شوی نه دی. نو دغه او د مانځه په باره کې مخکې خبر شوی د اوقاتو په باره کې. نن سبق کې دا دی چې نیت کول دا فرض دی. نیت د زړه قصد او اراده ته ویل کېږي چې دا بزله کې دا خبر راولي چې زه مونږ کومه نماز پخینی مونږ کومه نمازګری کومه د ماقام کوم دا بزله کې راوستل. بیا د فرض کې نو داغي به هم دغه کې په نیت کې بدار راولي چې لکه زه فرض مونږ کومه. پوه شئ د فرض نه علاوه یا واجب کې نو کم واجب مونږ کې د اختر د پاره واجب مونږ کې د اختر واجب مونږ کې او کنه د وتر واجب مونږ کې دا ټول بدل کې نفل مونږونه چي او سنتو دې لپاره کته نفل ونه کې مطلق نیت وکړي چې بس نیت مې کړه دوه رکعات کوم څلور رکعات کوم جو بیا کوله شهر څنګه کوله شي. کچرته مقتدی نو مقتدی به دوه نیتونه کوي، یو به د خپل مازن نیت کوي، دیم به د امام د تابعداري نیت کوي. چې موږ وې مخ مې د کعبه شریفې ولور کو په دې حاضر امام پسې نو دا چې دا په خله باندې ویل ضروری نه دي. ها په خله باندې ویل ضروری نه دي، کدا په خله باندې وې جوړه خبره نه او کتل د خلی نیت نه درځي چې نیت می کړه د زړه خلاصه دوه رکعات قطعی منځ ادا کومه په دې وخت د ماسپخین باندې یا د ماجیګر باندې یا د سحر باندې په دې حاضر امام به مخ مې د کعبه شریف په لوري کو الله اکبر کدا درځي جو خبره ده وایا کنه درځي نو نه به پوه شئ. خدا ضروري نه لګوره اصل کې مته سوې نیت د زړه قصد او اراده ته ویل کی چې ستا په زړه کې کوم خبره کنه هغه ته نیت وای پرې پوه شئ تاسو. ها نو بګیره کې یو بابا اوس وفات شو الله دې وبخي نه هغه نه بلکال کې تکبیر ولا به تلو کومون تلو خیر دی کرکات تلو خیر دی واه بلکه دا دغه مې کعبه شریف په لوري کو نیت مې کړه د زړه د خلاصه او چې بچاو په منځ کې خبرې وکړو چې بس بیا به د سره کو کچته یو رکعت به کې دوه به خدا به وي په زور باندې. نو دا نیت ما د سوی د زړه قصد او اراده ته ویل کېږي چې فضله کې تراولې چې زدا مونږ کومه ماسپخین کومه ماجګر کومه ماقام کومه یا فرض کومه واجب کومه نفل کومه. نو دا وګوره اوس النیتو نیت کول دا هم د مانځه لپاره شرط ده. نیت څه ته وایي؟ د زړه قصد او اراده ته ښه فضله کې یو خبر راوستل. فلا تصح الصلاه بدون نیت، نو نه صحیح کېږي موږ بغیر د نیت کول نه، یعنی چې نیت نه کړه نو موږ نه صحیح کېږي. اذا كانت الصلاه فرضا وجب تعيينها، کچرته موږ فرض وي نو بیا د هغه متعین کول واجب دي. که فرض موږ وي نو د هغه متعین کول واجب دي. څنګه متعین کول؟ لکه کته وي ک عین وي ظهرا او عصر مثلا، لکه کده د منیت کوي چې د ماسپخین موږ ده یا د ماجګری موږ ده یا د ماقام ده یا د ماسوتن ده دا به به متعین کوي. اما وکذا دغه رنګي اذا كانت الصلاه واجبه، کجر موږ واجب وو نو وجب تعيينها
نو بیا دغه معین کول هم واجب دي کاین وی وترن او صلات العیدین لکه دې بدانیت کوي چې د وتر مونږ کوي یا د اخترونو مونږ کوي نو ګوره چې د فرض مونږ وي نو د هغې تعین هم ضروری دی او که واجب مونږ کوي نو د هغې تعین هم ضروری دی د فرض او د واجبو نه علاوه دا نفل حسابېږي د فرض او د واجب نه علاوه نفل حسابېږي نو اما اذا كانت الصلاه نافله کچرنا مونږ نفل وي نفل مطلب یعنی سنت وي یا عام طور نفل نو فلا یشترط تعینها نو بیا د هغه معین کول دا شرط نه دي بل یکفي ان ينوي مطلق الصلاه بلکې کافی دی چې مطلق د مانځنیت وکي مطلق د مانځنیت وکي دغه هم پوره ده پوه شو به معنی چې دی بس وایي چې را د مونږ کوم برکات زرو کده اما اذا كانت الصلاه نافله كم نفل وي فلا يشترط ندي شرط لشي معين کول دي بل يكفي بلکې کافی دی ان ينوي مطلق الصلاه چې دی نیت وکي د مطلق منځ اذا كان مقتديا کله چې دی مقتدی وي يلزمه لازم دی پر باندې ان ينوي متابعه الامام چې دی نیت وکي د امام د امام د تابعداري د امام د اقتدا یعنی یو په دې مستعین کوي چې د ماسپخین کوم ذکر کوم مقام کوم مسعودن کوم او دویم دا چې د امام د تابعداري نیت به هم کوي چې په دې حاضر امام بزولړي ما هغه پوښتنه به معنی التحریمه بل شپږم نمبر تحریمه تکبیر تحریمه دې ته ویل کېږي تکبیر غو الله اکبر ته وایي کنه او تحریمه چې کوم حلال څه زونه د دې تکبیر د وجنه هغه په باندې حرام شول لکه په باندې د خبرې اترې کول د لپاره جایز دي خو چې کله د په مانځ باندې ودرېدو نو د خبرې اترې نشي کولای د لپاره خبرې اترې کول حرام دي دغه شان د خوراک سکاک د لپاره جایز دي خو چې حلال دی په باندې خو چې کله د تکبیر ویل نو د باندې تکبیر چې د تکبیر د ویلو سره په باندې خوراک سکاک چې نو حرام شو دغه شان د ګرځیدل را ګرځیدل ټوپونه وهل کېناستل دا په باندې حلال دي او چې کله د تکبیر وي نو په باندې دغه کېناستل په باندې دا ګرځیدل دا حرام شو د دې وجنه د تکبیر ته ویل کېږي تکبیر تحریمه تکبیر تحریمه نو تکبیر تحریمه تقریبا 12 مسائل دي دلته کې پدې کې چې نن 15 مسائل د تکبیر تحریمه په اړه کې ذکر کړی دي نمبر 1 پای کې دا لاول په یاد باندې ووري لاول دا چې دې به دا تکبیر تحریمه دا مونږ به شروع کوي په داسې الفاظ سره چې خالص د الله تعالی ذکر وي الفاظ کار څنګه وي خالص د الله تعالی ذکر لکه دې وای الله اکبر دا ټول ویل شي الله اعظم دا ویل شي خو خالص د الله دا کله چې دی وای اللهم اغفر لي نو بدا پرې سره ته مونږ نشي شروع کولای ځکه په اللهم اغفر لي کې یا الله تما وبکه نو دا خالص د الله تعالی ذکر نه دی بلکې د بنده لپاره به دعا بنده به د خپل ځان لپاره دعا غواړي ویم دا چې کاغات نیت دی وتړو نو د نیت او د تکبیر افتتاح په منځ کې تکبیر تحریمه او افتتاح یو شی دی نو د تکبیر د نیت او د تکبیر افتتاح په منځ کې با د فصل بغیر سره نه راولي مطلب دا چې نیت وتړو او بیا الله اکبر ویل نه نه او یو ګلاس شربت پکې وسکو او به پکې وسکلی یا پکې وګرځي تو را وګرځي نو دسی یو کار په پکې نه کوي چې کله نیت وتړو ډایرکټ به تکبیر وای دریم نمبر دا چې لکه دی بلا رکوع تل نه دی رکوع نه مخکې به تکبیر وای بعض ټیم کې انسان چې نه دا نا وخت راشي امام په رکوع کې او دی الله اکبر او پر الله اکبر ویلو سره سره دی رکوع دلار شي نه تکبیر تحریمه په ولاړه باندې وای الله اکبر وبدريږي بیا دویم تکبیر ووه نو بیا بعد رکوع لاړ شي نو د رکوع نه مخکې بعد اولنې تکبیر به او دریم نمبر دا سلورم نمبر خبره پکې دا چې دا نیت په دې نه مؤخر کوي د تکبیر افتتاح نه چې څنګه نیت وکړو ډایرکټ په بیا الله اکبر وای پوښوي لکه دغه دار چې لاول باندې نیت وکي بیا الله اکبر وای د زینو چې لاول دی الله اکبر وای او نیت نه کړه بیا په مانځه کې د نیت وکي چیرې ماسپخین به وکم ځه ماسپخین مې نه کړه جو ماسپخین به وکم اوس د ماجګر ټیم دی خدای د ماجګر وکم نه د نیت نه د تکبیر نه مخکې نیت کول پوښوي او پنځمه خبره ده چې لکه د تکبیر تحریمه به دونه په زور باندې وي چې په خپل باندې واوري دونه په زور باندې وي چې په خپل باندې واوري لکه پوښوي به معنی وګورئ دې پنځه وګورئ تحریمه دې ته ولي وای چې ودی په دې سره حلال شونه سکیږي حرام کیږي
ويراد بالتحريمه اراده کړل شوی د تحریمینا ان يفتتح چې د کولاو کې خپل منځ شروع کې خپل منځ ان يفتتح صلاته چې د شروع کې کولاو کې خپل منځ بذکر خالص لله تعالی پدا سے ذکر سره چې خالص د الله تعالی ذکر وي پدا ذکر سره چې خالص د الله تعالی لپاره کأن یقول لقد بوي الله اکبر الله اعظم سبحان الله دا داسې الفاظ بده وي او داسې الفاظ چې هغه دا او د بنده دا الله او د بنده په منځ کې مشترک یا بنوي لکه اللهم اغفر لي داسې الفاظ بنوي نمبر 2 ولا يفصل بين النيه والتكبيره الافتتاح او فصل بنراولي جداواله بنراولي د نیت او د تکبیری تحریمه په منځ کې بیا عمل بدات عمل سره ينافي الصلاه چا د مانزه منافي کل اکل او شرب لگا خوراک سکاک شو مطلب دا چې دا نیت وکړو به لا تکبیر تحریمه ویل نه چې په منځ کې به خوراک سکاک کوي نو دا ناروا دي لکه پوه شوي دریم نمبر ويشترط في التحريم دي په تحریمه کې دا شرط کړل شوی دي ان ياتي بها قائما چې دی با راتلکه دي سره په ولاړه قبل الانحناء للركوع مکه د دینه چې د رکوع ته ټټ شي انحناء ولګي چې ټیدل دا د رکوع ته د ټټودونه مکه رکوع ته د خطا کېدونه مکه بره تکبیر په ولاړه باندې وي رکوع ته د خطا کېدونه مکه بره تکبیر په ولاړه باندې وي ويشترط شرط لشي په تحریمه کې ان ياتي بها قائما زرات لوږي وې دې په ولاړه باندې قبل الانحناء للركوع د رکوع د خطا کېدونه مکه نمبر 4 والا يؤخر النيه عن تكبيره الافتتاح چې دا تکبیر تحریمه نمخ کې با نیت به نه مؤخر کې د تکبیر تحریمه نه با نیت نه مؤخر کې مطلب لاول نیت پکار دی دا اوس تکبیر تحریمه پکار ده د تکبیر تحریمه نه با نیت مؤخر کې نه وان يقول الله اکبر بحيث يسمع نفسه او دا الله اکبر ویل په داسې سره چې د خپل باندې اوري په داسې انداز سره الله اکبر ویل چې د خپل باندې اوري و دونه بزور باندې ویل چې خپل باندې اوري دا پوره له یاد وشي راته دا وای هو